سره تعلق لرو. موږ د خیریزي قوم سره یو زیاتوب سوی دی. موږ د قوم خیریزي چې کوم پر دغه ځای باندې آباد یو، د آباو د اجدادو څخه دلته آباد یو. زموږ علاقې لره غیره خلک راغلي دي، د یو کال څخه کېږي. زموږ پر مځکو باندې، زموږ پر مینو باندې قبضې اخیستې دي، فصلونه یې کرلي دي. موږ د علاقې د خپل سپین ږیري په بار بار ورته ویلي دي چې وروره دا زما د مځکې څخه لرې شه او ولاړ شه. دی وایي چې دا زما ده. موږ ورته ویلي دي چې که چیرې د سرکار په کور کې یو ریکارډ لري، یا دې د خدای په قانون ګټلې ده، یا دې د سرکار په قانون ګټلې ده، یا دې د یو مرکې او د یو جرګې په قانون ګټلې ده، ستا حق یې بولو موږ ونځو. او که د دغه شیانو څخه دي یو شی هم نسته، وچ په وچ دې راغلی د زور د لارې یو منصوبه تا زما پر وطن قبضه اخیستې ده، زما علاقې غریب مسکینان خلک تنګوي، دا د چا سازش دی؟ موږ د سرکار څخه مطالبه د دې کوو چې ته تحقیق وکړه، انکوایري وکړه. تا ته ریکارډ پروت دی، ستا په تحصیل کې، ستا په ضلع کې د دغه خلکو کوم ثبوت ستا چې ته نن دغه خلکو ته څه نه وایې؟ زما سره پر سیمه باندې مختلف اقوام پراته دي. اچکزی قوم، علیزی، پنځه پلاره علي پروت دی، امیدزی پروت دی، ما پر سر کرل پروت دی، زما پر سر کاکړ پروت دی. په دغه قومو کې که یو چا وویله چې دغه خلک دلته یا مځکه لري، یا وطن لري، یا د دا ځای دي، زه به د دا ملکه ځم. سرکار دې د دې تحقیقات وکړي، که د دا خلکو شناخت د دا ځای و، زه د دا وطن ځم. که د دا خلکو ریکارډ د دا ځای و، زه د دا ځای ځم. او که چیرې ناحقه موږ د سرکار څه مطالبه دا کوو چې ته تحقیقات وکړه، بیا راسه. بلکې زموږ یو څه ګیله د سرکار هم د دې چې اخته سوي دي، الفاظ سره اخته سوي دي. ته ورغلی چې زه دا خلک نسم، تا خلک راوستلو، د ده خلک یې ټوټلي ایله کړو. زما د دې په جیلو نه ویستو، زه په جیلو کې پسې ګرځم چې چیرې دي چیرې دي. بیا مې په کلا عبدالله کې مې پیدا کړو، په چمن کې مې پیدا کړو. د کلا عبدالله څخه بیا ووتلی لویه وړله چې والله عالم په دوبندي کې دي یا چیرې دي، زموږ ملاقات نه دي ورسره سوی. زما ابایان سرکار نه دي کاټ کړی، ما استغاثت زما په غاړه سرکار نه ده اورېدلې. موږ د حکام بالا څخه په زور اپیل کوو. موږ دا غریبان مسکینان چې څوک مې اواز نه اوري، د وزیر اعلی سره راونسي، د چیف سکرټري سره راونسي، د ګورنر سره راونسي، د ډیپو سره راونسي، دا ټوټلي حکام بالا څخه موږ مطالبه کوو چې د دا مظلوم قوم یو اواز دې په یو طریقه د طریقو واورېدل شي. که زه د دا ملک نه ولم، زه د دا ځای نه ولم، زه به د دا ملک بارېږم. او که سرکار هم ظلم راباندې کوي او هغه خلک هم ظلم راباندې کوي، ګماره پر چا باندې وکړو؟ نن د نورنایي یا د ژوبۍ یا د کلاسیک الله څخه خلک ناولده راغلي دي. زما د کورو د مخه سره پورته کښاته پر موټرانو، پر اسکوټرانو مسلح ګرځي. سرکار ایله کړي دي، زما د بندیان کړي دي چې د خبرې خاوند دي، هغه په جیلو کې دي. او چې څوک دي هغه اشتهاریان دي، په غرو کې دي، پر کورونو چاپي دي. دا خلک دي د کور د مخه څخه زما د عزت د پایمالېدو واوړي. سرکار دي مهرباني وکړي، دا خلک یا خاموشه کړي، یا دې راولي، یا دې زما پایان واخلي. زه پر چا بغاره وکړم، زه به چاته کښېنم. موږ یې دا غریبان ملایان د مشتانو د مدرسو سره راویستلو چې د خولې د پرېږدي خلک مې دي، هغه یا په جیلو کې دي، نه موږ ورپرېږدي نه دوی راپرېږدي، یا په غرو کې دي، هغه پسې د دوی چاپې روانې دي. صحابیانو په نامه باندې زما د کورو د مخه مسلح قوه ګرځي، موټران ګرځي، سکوټران ګرځي، الفان ټلیفونونه راکوي. وایي موږ څوک راسي د کور د مخه څه مشران داسې داسې دي. سرکار د تحقیقات وکړي،
د حکام بالا سره مطالبه ده، میډیا سره دا مطالبه ده چې دا زموږ د مظلومانو اواز ته یو ځای ورسوي، د دا خلکو معلومات وکړي دا کم خلک دي، دا د کومه ځای راغلي دي، د علاقې د مشرانو سره پوښتنه وکړي، یو څنګ خریده خانان یې ملګري دي سپوټوي، والله اعلم چې د دوی څه مفادات دي، کوم اغراض و مقاصد یې دي، دا یې پوښتنایي کوي، دا خلک پر موږ باندې ظلم کوي. موږ د حکام بالا څخه مطالبه ده چې دا موږ د مظلوم قوم اواز ترې یو ځای ورسېږي، موږ مطالبه دې واورېدل شي، زموږ جیلان یې پوري ډول را ایله کړول شي، پر چشت ورسوي دي، نه ګوت سوی دی، نه مړ سوی دی، نه ټپي سوی دی، نه زخمي سوی دی، ثابت سالم راوړي، نه یې کړو. زما د نن په جیلو کې ناست دی، زه به چا باندې بغاره وکړم، زه چا له راورسم. موږ د حکام بالا څخه پر زور مطالبه دې کوو چې د دې مسلې دې پوري ته تحقیق وشي. دا مځکه چیرې ده مولوي صاحب؟ شرنه خیریزي ورته وایي، توبه اچکزي پراخی شرنه خیریزي. دا زموږ ابایي مځکه ده په توبه کې کلا عبدالله ضلع د دیوبندي تاڼه ده، هغه کې صافي شرنه صافي دره، نو په هغه کې زموږ مځکه ده، تقریبا دا د 400-500 کال مځکه ده. بیا موږ په دې مځکه کې څو کورونه پاتې څو جنرا بدل شوي، د دښمنۍ په وجه تا ته معلوم دی په هغه خوا کې حالات برابر نه وو، کاروبار نه وو، بیا دا خلک ټول هجرت، څوک په کوټه کې دي، څوک په ژوب کې دي، څوک په پنجاب کې دي، څوک چیرې دي. نو بیا موږ دلي وو، بیا موږ اوس ورغلو بیرته د خپلو خلکو ته عزیزانو ته ورغلو، بیا دا خلک زموږ د هلته نور عزیزان دي، هغه هلته پراته دي، کورونه یې دي، فصلونه یې دي، هر څه یې شته. بیا دا خلک را ولاړ شو، پر هغو باندې تجاوز کوي، یا بله ورځ راغلي دي چې ته به فصلونه نه کوي. ولې بیا نه کوو؟ وایي دا ځمکه زموږ ده. بایي ستا که ځمکه د خراسه موږ به تا ته ورور تم کاغذان راوړو، موږ سرکار لرو، عوام لرو، پښتو لرو، زبان لرو، موږ پښتانه په پښتو هر څه کوو، خو دوی هغه نه وکړي. را ولاړ شو، زموږ یې 13 کسان، په 13 کې 2 مزدوران، 4 کشنیان، یو د 80 کلو سپین ږیری او 4 ځوانان دا موږ سپورته کړي وو. موږ په خبر نه ولو، دا وړي ولو. بیا د کور څخه زنانو ټلیفون راوکړي چې باید دا خلک یوړو، موږ صافي قومي دفتر دی، دفتر ته ټلیفون راوکړي. بیا د دې ځای څخه موږ ورغلو هغه ته، بیا موږ آی جي، ډي آی جي، اوم سیکرټري، بلوچستان سیکرټري، موږ یو دروازه هم نه ده پرېښې، موږ ونه ټکول. موږ باید دا زموږ عزیزان دي په بد وخت دي، زموږ کسان یې پورته کړي دي. بیا هغو پولیس والا کور ودان د دیوبندي تاڼې سیچو ولو، عطاالله صاحب نومېږي، دی د موږ سره ډېر مدد وکړي، موږ د دوی څه ګیله نه لرو، د موږ سره ډېر مدد وکړي. بیا موږ ولاړو، زه په شمول په خپله، زه 5 کسان ورسره وو، په ګاډۍ کې ورسره وو. بیا دوی دا زموږ کسان د دې ځای څخه وړي وو، په دغه توبې څخه پراخۍ له پراخي څخه کچ خیرزي ورته وایي، په دې خیرزۍ څخه په هاخوا دې خلکو تړلي وو. بیا موږ د یو کس ونیوی، د هغه په موبایل باندې هغه سیچو له هغو سره رابطه وه، هغه ځای معلومات وسو. بیا موږ ورغلو، موږ پر هغو باندې چاپه وواله، 4 ګاډۍ پولیس ولو، د عطاالله صاحب په خپله ولو، هغه چاپه وواله، دا کسان مو دغه ځای څخه برامد کړو، د دوی کسانو منډه کړله، خیمې ولې، خیمې موږ ور وسولې، هغه ثبوتونه هم شته، هر څه شته. بیا موږ د خپل کسان راوړو، بیا مو د دوی کسان هم ونیول، 2 کسان هم د دوی له کوره څخه راپورته کړو، چاپه عطاالله صاحب پر وواله، راوستلو، په دیوبندي تاڼې کلا عبدالله کې مو هغه بندیان کړو. بیا د هغه بعد بیا پولیس والا تاسو ولدی چې د هغو پرنس کانفرنس هم وکړي چې باید دا خلک موږ نیولي دي چې دا بې ګناه دي، هغه اوس دا بې ګناه دي، د اصلي ده چې شو دا خلکو د سترګو څخه ما پټۍ خلاصې کړلې. هغه سیچو خپله ورته ویله پرنس کانفرنس دی، تاسې یې واورئ، د ما سره هم شته، که غواړئ زه به تا ته در شیر کړم. هغوی پرنس کانفرنس وکړي، د خلکو د سترګو لاسونه چا ورتړلي وو، خو زه درغلم ستا دا کسان د اصلي سره. نو دوی بیا له هغه بعد را ولاړ شو، په چمن کې پرنس کانفرنس وکړي چې وروره موږ مظلومان یو، دا خلک پر موږ ظلم کوو. ظلم دی پر ما کوي چې دی له پر اخر راغلی دی، زما صافي شرنې ته راغلی دی، دی یو کور راغلی دی، هلته یو کور پروت دی، قابضه دی. نو ته هلته یو کور راغلی، ته له هغه ځای چې تا مړی ستا نیکه مړی کړی دی، د مړي په بدل یې ته له کلي دغه کړی زما علاقې ته یو کور دی، نور نشته. دوی نه دي چې زورور دي، خو صرف د پښتانه په یوه چاپلاخه د سولم مخ خوږېږي. موږ د نورو پښتنو ته وایي، د عزیزانو چې را سره پراته دي چې باید ته یې پر دې غور وکړي، که زموږ ځمکه نشته، موږ له تی سره جنجال دی پر ځمکه باندې، که زموږ ځمکه نشته، تاسې موږ ته وایي زموږ پر خپله لار ځو. که ته مو وایې زه دوی خپله پرنس کانفرنسونه کوي، له ما سره ویډیو د زیاتۍ ته شیر کوم، ویې ګوره د ده خپل اکا زوی دی، سردار محمد نومېږي، هغه ویډیو کړې ده چې دا ځمکه زما هلته 4 هدیرې دي، 4 هدیرې د صافیانو دي، د ده یو هلته چرګ هم نه دی پټ. نو د پر دې باندې زموږ د دوی تنازع ده، زموږ کسان وړي دي، اوس کسان موږ دا خلاص دي، قانون برآمد کړو، د کسان ګرفتاره دي. موږ دا غواړو چې دغه نور کسان چې دا کوم مان ورکړي دي، باید دا کسان زر تر زره ګرده ګرفتاره شي. موږ د حکومت څخه صرف دا غوښتنه کوو چې مهرباني وکړه دا کسان، حالانکه ګوره دا خو نن خو شکر دی بچ بچاو وسو، قانون موږ بچ بچاو، سبا هلکان یو په بله سره مخامخ کېږي، نور کار خرابېږي. نو موږ دا خلک ونیسه، انشاءالله له دې بعد که څوک د موږ سره کښېنستو، که په پښتو را سره کښېنستو، که په قانون را سره کښېنستو، که په قرآن را سره کښېنستو، که په شریعت، موږ هر څه ته تیار یو. موږ د هېڅ چیز هم د دوی سره غودانه نه کوو. موږ هلته په توبه سګزي کې په تحصیل دیوبندۍ کې شرنې کې زموږ علاقه ده. په دا علاقه کې
بل کوم پروت دی زموږ سالان کې دغه علاقې نږدې سړی نږدې قوم نه دی لرې لرې دی لیکن بل ورځ راغلو په موږ زموږ په کسانو یې برید وکړي تقریبا 80 کسانو حمله یې وکړه سټریټ فایرینګ یې وکړي بیا زموږ کسان اغوا کړو موږ تقریبا 8 کسان اغوا شو پکې 4 کوچنیان وو د کوچنیانو سره د کسان اغوا شو بیا د خلکو موږ ته اطلاع راکړې موږ ویل باید تی به د جذباتو څه یو کار نه اخلي تی به زموږ انتظار کوئ موږ به یو وار ګورمنټ اپروچ کوو که ګورمنټ اکشن وانغسي نو بیا به موږ خپل سوچ پر کوو چې څه کوو موږ راولاړ شو ګورمنټ ته باقاعده ولاړو ډي پي او ته دغه ته کړ کښېناستل درخواستونه مو ورکړو چې به یې اکشن واخلي لیګل اکشن واخلي د خلکو خلاف خلک یې اغوا کړي دي د خلک لاس لاس پښې ورتړلي وي دا خو نو باید د سچو چې خلک بازیابه کړو بیا رامعلوم لاس پښې ورتړلي وي مشینان په ککرۍ ورته شو بیا د خلکو چې مشي د کمپین وکړي په دویم ورځ پولیس په حرکت کې رالي او خاص دغه علاقې ته ورسېدل چې ورسېدل زموږ خلک په خیمه کې کښېنولي سرګې مو تړلې وې لاسونه مو تړلې پښې مو تړلې وې دونې ظلم یې کړی دونې ظلم قسم په خدای که د دانن په دور کې څوک په داسې ولایت دور کې دونې ظلم علاقه څوک وکړي او دا ورته ویلي دلته پولیس قانون مانون یو شی نشته زه عدالت یم د قانون یم خیر خو چې دا خلک ورورسېدل پولیس ورورسېدي دا خلک یې ګرفتاره کړو په دې کې اکثره مفرور وسو دا خو 80 کسان اوه کسان ما خیال د دوی په لاس ورغلو اوه کسان یې راوصل ګرفتار یې کړه دغه اغوا برای تاوان مقدمه دفاع ته پر واچول اوس مار دا وایي چې باید د زموږ کسان چې کوم د دوی چې کوم غلط دي د مشینان چې ورسره دا باید چې ونیولی شي دا هم باید چې ګرفتاره شي کسان ډېرو نیول شوي کم دي دا خلک په دغه غرونو کې دي شاوخوا وتلي نه دي دا خیرځای ورته دا د بیانځي قوم یو شاخ دی بیانځي قوم یو شاخ دی عبدالله جان نوم دی دا د خیرځای دی دا دونې زورور نه دي خو دا زموږ خلک کم وو په دوی به رالو حمله یې پر وکړه دا خو اچانک حمله وه زموږ خلک ذهني ته نه وو دا شي ته تیار چې دا خلک به راځي دا رنګ حمله به کوي دا خلک خورا په خپل غریبي اخته وو کوم بس خو موږ دا هیله شته چې دا تر اوسه چې کوم کار کړي د هغه څخه موږ مطمئنه یو لیکن پر مخ باندې هم دا مطالبه دي کوم چې باید دا کم خلک چې ورک دي په دغه غرو په دغه رغو کې دي بل ځای نشته دغه ونیستی رایولئ او که دا خلکو سبا بیا یو داسې غلط کار وکړي نو بیا مسله خرابېږي دا ناجایزه خو زموږ ځمکه ده په کدني کې ضلع کلا عبدالله دی تحصیل دوبندی دی نو په دې کې زموږ کورونه پراته وو دا یو قوم دی خیرځای ورته وایي دغه زموږ په کورو باندې حمله اور سو تقریبا 40-50 کسان بیا زموږ له کورو څخه 11 کسان اغوا کړو په شمول د 4 ماشومانو او د یوه بوډا دا د اغوا کړو بیا موږ په هغه باوجود موږ له جذبې کار وانخیستی موږ سرکار ته رالو د سرکار په تور باندې موږ هغه 11 کسان بیرته بازیاب کړو او د دې 6 کسان زموږ سرکار گرفتار کړو هغه په تاڼه کې دي نو الحمدلله موږ له جذبې کار نه ده اخیستی دا کار کړی چا دی دا خیرځای قوم ورته یې دغه کړی دی خیرځي قوم کړی دی هو مځکه زموږ خپله ده دا خو ان سیټل مځکه ده نو په دې باندې خو د هر سړی دا وایي چې زما وایي چې زما وایي لیکن مځکه زموږ ده دا ډېر تقریبا د 64 فوټ له موږ سره د پټواري ستاسې دا مځکه د صافي ده نو داسې نه ده چې موږ داسې دعویدار یو نو انشاءالله زموږ مځکه ده له حکومت څخه دا مطالبه لرو چې تقریبا 20 کسان په افایر کې نامنیټ دي چې د دغو د 6 ګرفتاري شوي دي چې د نور ګرفتاري هم وشي او دی یو پرنس کانفرنس کړی موږ دا پرنس کانفرنس مطالبه دغه شی وه چې هغوی یو پرنس کانفرنس کړی و هغو دا خبره کړې چې موږ مظلوم یو له موږ سره ظلم شوی د سرکار ولې موږ ونیو نو هغوی اغوا هم کړې ده او مظلوم هم دی دي بیا یې اخباري بیان لګولی و زما په نامه یې لیکلي و چې ملا ولیدات ظالم په څه وجه د ما اطلاع سرکار ته ورکړه او ما دې ګرفتاره کړو نو په دغه زه ظالم سو نو په خپلو کسانو په بازیابي باندې خو سړی ظالم کېږي نه نو ده په ما پسې دا په اخباري بیان دا لیکلی وي چې دا ملا ولیدات ظالم نو الحمدلله موږ د خدای له ظلم وساتې موږ د ظلم هېڅ وخت اراده نشته که د ظلم اراده موږ وای اوس هلته د دې یو کور پروت دی موږ تقریبا 200-300 کسان موږ هلته جمع سو لیکن موږ د دې کور ته څه غرض ونه کړو نو موږ د ظلم لرې خلک یو که بیا چیرې دې له موږ سره به ګایېدل په پښتونوالي هم ورسره ګایېږو
په عدالت هم ورسره ګایږو په کاغذانو هم ورسره ګایږو خو هله چې د پښتنو کوم رواج ده د کوم په ما زیاتی کړی ده دا زیاتی به دوی مخکې راوړي بیا به زه له ده سره ګایږم